عزتمندو ما الله تعالی ما ته وایي موږ ته په قرآن کې وایي او انسانا خپل مهربان رب دې ولې ونه پېژنده. محترمو ډېره زیاته سخته مرحله رستو را روانه ده، انتهایي سخته را روانه ده، دومره سخته ده چې د هغې تصور نشي کېدی. بې د دې نه چې الله یې اسانه کړي نو هغه بېله خبره ده، ګنې نو په عقل باندې ډېره زیاته ګرانه ده. د سوره حج لومړني آیتونو کې الله فرمایي او خلکو د الله نه ویریږئ ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله فرمایي د الله ذوالجلال نه ویریږئ، یره وکئ د الله تعالی نه، د الله نه ځکه ویریږئ چې بغیر د الله نه بل یو مشر بیا نشته، بادشاہ نشتا، ذمہ دار نشتا، وکیل نشتا، کفیل نشتا، هیڅوک هم نشتا، یار انبیاء کرام هم بیا نشتا. هغوی به پر ورځ د محشر باندې آواز کوي یا رب نفسی، اے ربا زما نفس یا الله ما بچ کا. حضرت ابو ذر غفاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام یو پیری تناستو او خاموش ناستو غلی ناستو. زر عالم جماعت تر عالم ورسره کې ناستم او خبرې مې ورسره کول غوښتل، کله وام کوم ورسره کله وام نه کوم ورسره. نبی رسول خپل یو سوچ کې دی نه کوم ورسره، کله وام ورسره شروع کوم. بهرحال خبرې ورسره شروع کړې. نبی علیه الصلاۃ والسلام څه خبره داسې شروع کړه او ما ته وایي چې دا آیت دې آیت زه هغې کې سوچ او فکر کو ډېر زیات خفه وم. او آیت مبارکه داسې دی الله ذوالجلال فرمایي هغه ورځ را یاد کړئ چې تاسو تکونو شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. اللہ فرمائی او د نبی علیہ السلام وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. اللہ وی او د پیغمبر علیہ السلام امتا ما تاسو په ټولو امتونو باندې شهیدان جوړ کړی یو ورځ را روانه ده تاسو په مخکینو قومونو باندې شهیدي کوئ ویکو او دا نبی علیہ السلام په تاسو باندې شاهد شي دیو په تاسو باندې گواہی کوي. دا خبره چې نبی علیہ السلام وکړه نو سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې. یاره دا به څومره سخته ورځ وي چې زه به په خپل امت باندې شاهدي کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبره وکړه نو حضرت انس صاحب رضی الله عنه فرمایي ورته وایي دا شاهدي به زمونږ په امتیانو مخکې قومونو باندې څنګه وي او ستاسو شاهدي به په موږ باندې څنګه وي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل پر ورځ د محشر به الله ذوالجلال دا مخکیني قومونه او پیغمبران را حاضر کړي. خلق دا ځمکې دا شکل به بدل شي. الله تعالی به دا ځمکه بدله کړي او تانبه به ترېنه جوړه کړي او د اسمانونه به الله ذوالجلال داسې راغونکي کطی السجل للکتب لکه څنګه چې دا بابو صاحب او یا دا لیکونکي منشي چې دی لکه څنګه چې دی کاغذونه راغونکي داسې په لاس کې یو نچه ترېنه جوړه کړي روان یا لاس باندې ټک ورکوي د خپې سره روان وي. الله وی د اسمانونه به داسې راغونډ لکه کاغذونه چې خلک راغونډوي دا ځمکه به بدله کړم. داسې یو سخت ساعت به وي خلک به په دغه ځمکه نوې ځمکه به وي په دې باندې چېرته داسې ځمکه به الله را پیدا کړي چې په هغې باندې به وینه نه وي توی شوي. وینه تویدل د خدای ډېر بدي شي. په وینه تویدو الله سخت خفه کېږي. الله وی داسې ځمکه به را پیدا کړم چې وینه به ورباندې نه وي توی شوي. الله ذوالجلال به دا خلک ټول په دې ځمکه باندې راجمع کړي او داسې هیبت به نیولي نیغ به ولاړ وي. انتظار به کوي 40 کاله به انتظار په یو حساب باندې وکړي. 40 کاله مسلسل به انتظار وي. الله د نبی حضرت انس صاحب ته الله پیغمبره دا خلک به څه خبرې انتظار کوي. ويتبعون يدعو څنګه دی غایت
وخشعت الاصوات للرحمن اللہ فرمائے اتبعون الداعیہ دا خلق بتابی وی دا بلن کی یو چغون کے فرشتہ بی ابا آواز کئی دا انتظار بکئی او اللہ فرمائے چغ فرشتہ آواز لگئی را جمع شئی دا خلق بدی انتظار کی ولاڑوی او دا سوا خشعت الاصوات للرحمن اللہ فرمائے دا خلق دا آوازون بخکتشی بالکل چاگلن بنخیجی تک بنکی خاموش بئی لا تسمع الا همسا او اللہ فرمائی دور اندازہ کی بخاموشی شی چی دخپی کش باوری دے شی دخپی کش د پیزار کش نا دخپی کش چی پدی لار روانی خپا کش چتا کئی دوخ غٹ اخپلا او چی اون پزمہ کی اگل معمولی غنی چسو کی دا بندہ با اللہ وی دور اندازہ کی با دا مخلوق خاموشی شی دومر اندازہ کی با پدی خلقو باندے رو پروتی چی دخپی کش باوری دے شی دا سے حد توشی نوی دا خلق بنا جمع شی سترگی با دا خلق روتی وی نبی علیہ السلام فرمائل بیا با اللہ ذوالجلال مخکینی قومون اڑن بیرا مخکی کئی تپوس پتی کئی چه تاس تخپل پیغمبر زما خبر راوڑی وا تاسی پتی پوی کڑی وی بے دلیل با دیز جہنم تنا چوم زیادت ظلم بچری در سر نکیگی که تاسو نا خبر ای او تاسو دی رزن نوی خبر تاسو دا اللہ مخی تا ادریدونا جنت جہنم دی خبرنا نوی خبر بالکل با جہنم تا نغردوم خو که تاسو تا چال نیویلی الا تاسو نوی خبر دا نوح علیہ السلام قوم با اللہ حاضر کی نوح علیہ السلام قوم تا بوئی تاسو تا سوکرا گلیو خبر در تکڑی وا چه تاسو یو اللہ پیدا کری دا غی اللہ عبادتو کئی غطا و مخامخ کی گئی و بیا با سزا در کئی جزا در کئی اغی بوتا اینا خدای مونگ تا سوک نور آگلی منگی اسنا نیو خبر اسنا نیو خبر منگ نیو خبر تاس تا چاسا نہیں ویلی نمن تا چاسا نہیں ویلی اللہ ذوالجلال با نوح علیہ السلام حاضر کی تدی قوم تا تلیوی آو اللہ تا زلی گلیم تا تلیوم تا دی تزما والا خبرہ کری وا آو اللہ ما ورطا کری وا آئی ہوئی منگ تینے دا کری اللہ تا دار سب پتا دا واللہ پا کوئی کجاک تا دار سب پتا ییو ما اگا پا پتا باندی پیسالا نکئی آپ دلائلو باندی پیسالا کئی که خپویی چې دا مرګ دی پلانی کړی دی خو چې ثبوتونه پې نشته نو په هغه باندې قانونا سزا نشي اورولی وی یاره ټولې دنیا ته پته چې دا مرګ ده کړی دی خو ثبوت پې باندې نشته نو الله پاک وایي زه به هم په ورځ د محشر چې در باندې ثبوت نه نو سزا به نه در کوم که ما ته پته ده علم شته هم چې دا څنګه چل دی او سره دی نه چې الله قادر دی الله تعالی وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون چې اس گواهان نی نو خپل باندې بالا مهر لګم لاس په باندې خپل شروع شي الله زګوایم چې دا کار کړی دی سترګې وای الله زګوایم چې دا کار کړی دی وګ بګوای الله زګوایم چې دا کار کړی دی په خپل په پردان باندې گواش الله په کوئی داسې غوچره نه کیږي چې زیاته ظلم نه کړی او تا ته سزا نه ملاويږي خو ملاويږي به تا خو ثبوت به در باندې راولم اله به ملاويږي چې اس گواهان پیش نشي نو خپل بدن بدر باندې گواشي نو د نوح علیہ السلام تب اللہ وی وایا کنا دی خوی منگتا سوکم ندی راغلی ما جاءنی من بشیر ولا نذیر منگتا خنو سوک دا اللہ دا عذاب نیرون کے راغلی دی او ند اللہ دا نعمتنو بشیر راغلی دی نذیر راغلی دی نوح علیہ السلام بوتے اللہ تخالیم یہ ما خدای تا طول خبر کردا ذرات للمی کردی اللہ تعالیٰ بوتے اس دلیل در ساتا سر سوک گوان دی زکا چه سوک دعوی کئی نو اغلا گوان پکاری سوک چه انکار کئی نو پاغبانی بیا قسم رازی نو چه چا سر گواهان وی نو بیا دا منکر قسم فائدہ نکئی او چه گواهان نی نو بیا منکر لرا قسم نی نو کتا سر گواهان وی نو گواهان پیش کراو که گواهان نی نو بیا بدئی پل انکار دا پر قسم کئی گواهان شتا آو اللہ ما سر گواہان شتا اغیب گواہیو کی جما دی تراتل کری دی سوک دی گواہان دی نخد دی نوح علیہ السلام ہوتے یا اللہ ستا پا پیغمبرانو کی امام الانبیاء فخر الرسول تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیان زما گواہان دی
دا امت بدما گواہی کئی اللہ ذوالجلال بعد نبی علیہ السلام امتیان را حاضر کی دا نوح دے علیہ السلام دا نوح علیہ السلام دے دا قوم دے دا دای پیسلہ کول دی دل بارا گوان پکار دی دا آیتا سدا گواہی کوئی چی دی نوح علیہ السلام پل قوم تا اللہ دعوت ورکڑے دے نوح نو دا امت دا نبی علیہ السلام وی آو اللہ من گواہی کو چی دی سڑی دی پیغمبر دی نوح علیہ السلام پورا خبر دی تکڑے دا من گواہی دا دی خبرے گواہی بہو کی اللہ من گواہی کو زمن گواہ واخلا شہادت واخلا اللہ ذوالجلال تبدا نوح علیہ السلام قوم وی خدایا دای چې شاهدی کوي گواہی کوي نو شاهدی خو لکېږي چې په خپل سترګو یې لیدلي اے الله دا د نبی علیہ السلام دا امت خود منگ نه ډېره موده پس راغلی دی دی منگ سلیدلی و دی نوح علیہ السلام سلیدلی دی چې د منگ ته الله والا پیغامات راوړي دی څه خبره دی الله ذوالجلال به دی ته ووایي وایئ که نه تاسو چې د نوح علیہ السلام دپاره ګواهي کوئ تاسو سره څه علم دی تاسو کوم ځای لیدلی دي ای الله یا الله دا خبره د دی بالکل ټیک دا خو یو خبره ده خبره دا ده چې د انسان د سترګو ګواهي کمزورې ده د انسان د غوږو ګواهي کمزورې ده د انسان د عقل فکر د لیدو د کتلو د اورېدلو به څه ګواهي وي هغه ګواهي هغه دلایل چې کوم د الله والا دي هغه د دې نه ډېر زیات مضبوط دي انسان علم حاصلوي اول په حواسو لکه په سترګو یو شی معلومیږي په غوږو باندې معلومیږي په ژبه باندې خوږ او تریخ تریو ترش معلومیږي په بدن باندې ګرم او نرم معلومیږي یخ او ګرم معلومیږي او چې حواس کار پرېږدي نو بیا عقل شروع شي هغه ځای لوګی خېږي معلومه ده دغه ځای اور بلیږي معلومه ده دغه ځای کې څوک شته عقل دا خبره کوي چې عقل کار پرېږدي نو بیا ورپسې وحی ده وحی سره چې کومه خبره شي چې الله ذوالجلال موږ ته وایي دی قبر کې عذاب دی نو نه عقل مني او نه حواس مني خدا خبره یقیني دومره مضبوطه ده چې د عقل کچری وایي چې نشته او حواس وایي چې نشته او مثال په تور وحی وایي چې شته نو خبره به منلې د چا شي د وحی به منلې شي د قرآن او د حدیث به منلې شي عقل کله کار وکړي او کله ونه کړي حواس کله کار وکړي او کله ونه کړي خو وحی چې کومه خبره وکړي هغې کې شک شبه ني حواس تا جبه مثال په طور خوږ او تریخ معلوموي خو چې ته به دې ونیسي بیا نه معلوموي ستا سترګې شی معلوموي خو کله کله ته تېر وځې سترګې دې کیرې بیرې شي یو شی د تعدل بدل شي پېژنګلو نه کې ته وایې دا ګنې ګډه ده او په غار کې بې ډزو کې هغه سړی هغه تا وویشته سترګو دې کار ونه کړ غوږ کله کله کار ونه کړي عقل کله کله کار ونه کړي پکې څه فتور راشي پوهېږي نه په ځان وایي یو څه او کوي بل څه خو چې په وحي سره کومه په قرآن او په حدیث سره راشي په هغې کې ګوره خدایه څه قسم شک نه نو که د لیدو ګواهي منظورېږي د اورېدو ګواهي منظورېږي د عقل ګواهي منظورېږي نو د وحي هغه خو دې خامخا بیا منظوره شي خو ډېره مضبوطه ده نو خدای دا خو په وحي سره په قرآن کې تا مونږ ته ویلي دي چې ارسلنا نوحا الی قومه ما نوح علیه السلام خپل قوم ته لېږلی و هغوی ته یې داسې خبره کړې وه نو ستا قرآن کې و نو ځکه مونږ پرې ګواهي کوو څومره ښکلې دلیل ورته ووایي الله ذوالجلال ورته وفرمایي خدای پاک به په دې ګواهۍ دومره خوشحاله شي نبی علیہ السلام فرمایل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام فرمایل چې دا گواہی وشي الله ذوالجلال بو او نوح علیہ السلام ستا د گواهانو گواہی منظور داتا د الله پیغام رسول دی او ستا امتیان چې نو دا غي کیس بایلو او تا کیس وګټو او الله ذوالجلال ودی گواهانو ته پیغام کی او اعلان کی دی امت د نبی علیہ السلام ته الله ذوالجلال یو اعلان کی ورته وای او د نبی علیہ السلام امتیانو تاسو چې کوم گواهی وکړه تاسو کوم کار وکړو نو په انعام کې درته دا واما چې زما کوم حقوق دي او تاسو باغې کې کم کمې کړې نقصان نه شوی دی ما درته ټول په ټول معاف کړل او ټول په ټول مې وبخلی تاسو خپل منځ کې یو بل سره لاندې باندې دی د هغې فیصله وکړئ بیا یې پکې کار پرېښوده الله تعالی به ورته وایي ما د خپل حقوق معاف کړل چې ستاسو زما په قرآن او په حدیث دومره یقین دی چې د خپل عقل او د حواسو نه سیوا دی زما په حق کې که مونځ کې د نه کمې زیاتې شوی
مثال په تور نور عبادت کې شوی هم یې ته معاف کړو خپل منځ کې یو بل سره څه کمې زیاتې لین دین دی هغه ځان له پاک کوي او جنت ته ځي نو اوس به موږ یو بل سره لین دین نو ځکه ته محترم زه کله کله دا خبره کوم معاملات سم کوي محترمون خلی و په معاملاتو کې چې راګیریږو نو په معاملاتو کې به ګیریږو الله رحیم کریم دی الله به معافي وکړي موږ به راته معاف کړي که کمې به شي روژه به راته معاف کړي انشاءالله که خدای وغواړي معاف پکړي دا نه چې ګنې بس خیر د کار سکے خو مطلب دا دی چې ممکنه ده خو که چېرې یاد ساتئ که زما حق دی والدی ما ستا حق والدی دا کار به راته ډېر زیات ګران شي د پردو حقوقو ډېر خیال وساتئ هغه حق چې دار چا دی که هغه د جومات دی او که د حجرې دی که د لارې دی که د یو بنده دی که د زنانه دی که د مور دی که د خور دی که د پلار دی که د لور دی که د زوی دی او که مثال په طور د ګاونډي دی خیال وساته اول دا حق وپېژنه او بیا یې خیال وساته دا خیال برابر کوي یو څو ورځې پس په یاره نه ته یې نه به ځیم او الله ذوالجلال ته پیش کېږو هېڅ ځای کې چا خبره وي چې که د غوبه نه خوشي شي نه مالک نه خوشي کېږي الله تعالی ته مخامخ کېدل ډېر زیات ګران دي د الله په مخ کې نو محترم عرض مې دا کولو الله ذوالجلال فرمایل او خلقو د الله تعالی نه ویریږئ ان زلزلة الساعة شیء عظیم تحقیق سره کیا زلزله د قیامت چې نو دا ډېره زیاته سخته ده ډېره زیاته سخته ده در باندې را روانه ده ان زلزلة الساعة شیء عظیم د قیامت زلزله ډېره زیاته سخته ده اذا زلزلت الارض زلزالها الله وایي دا ځمکه به وجړه کوم په جړه کولو سره وبېشارمم داسې به وخوځوم او داسې به زلزله کم لکه څنګه چې زنانه په چچ کې دانې واچوي او په دې یو ترسه په دې بل ترسې داسې وایي راوایي چې یو څو ځلې ووایي راوایي تاسو ورته وګورئ نو هغه ګونډې او هغه چینجنې دانې او هغه هر یو شی دې سر له راشي او دې سر دې کې یو ډب ولور چې هغه دی ته وروغورځوي الله فرمایي دقسې به دا ځمکه خوځوم را خوځوم وقال الانسان ما لها الله وایي چې دا انسان به ته ګوري به چې په دې ځمکه څه وشو دا څنګه خوځي دا څنګه زلزله ده محترمو خدای وایي ویریږئ دا تا ته روانې مسلې دي دا تا ته روانې مرحلې دي ویریږئ ګورې ځان بچ کوي الله ذوالجلال فرمایل ان زلزلة الساعة شیء عظیم زلزله د قیامت ګوره ډېره زیاته لویه ډېره زیاته درنه ده یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت الله فرمایي داسې ورځ ده وبوینې هغه مور چې ماشومې پایو ته اچولی دی سینې ته یې اچولی دی او هغه به خپل ماشوم د خپلې سینې نه وغورځوي دا ماشوم سینې ته اچول د مور یو زبردست اهم کار دی که ستاسو خیالي او یو مور وي او د کور ټول کار ورته پروتي او دونه ورپسې وایي لوپټینې پټکې والی او دا ځای جارو کول او مثال په طور دا کپړې وینځل او دا کټوای سمسای او دا وړه هګل دا روټۍ پخول دا کټوای پخول دا کول ځای غوښوی کول څاروي ته ونډه او څه خبر دا څومره کارونه دي او دا مور دونه وایي کار پسې وایي ماشوم د دا کار سرته کول غواړي خو چې کله ماشوم را پاسېده او هغه په جلا شو ټول کارونه مور دقسې میراث پروت دي هغه اوبو کې هغه کپړې پرېږدي بمبکو لاو پرېږدي او بهیږي او رادو کې بچي ده د بچي د پای ورکول دومره اهم او ضروري کار دی مور ته ښکاري چې ټول کارونه قربان کړي او صرف دا یو کار واخلي ماشوم په غېږ کې او کیني ورته او شابه بچې ما ته کار پروت دی شابه بچې ځان زر مړوه شابه یا په شابه پوهېږي نه ماشوم دی نه پوهېږي خدا ورته په خپل یقین وایي شابه او شابه نبی علیہ السلام الله ذوالجلال فرمایل د سوره حج لومبني آیتونه دي الله فرمایي تبوینه چې دا مور چې پای ورکوي نو دا به د خپل بچی چې د قیامت درشه نو دا دوره ضروري کار دی خو د خپل ماشوم به د خپلې سینې نه وشوکوي لرې به غورځوي او الله فرمایي د مور د سینې نه شکول خو الله پرېږده وتضع كل ذات حمل حملها الله فرمایي هغه د سینې نه شکول پرېږده هغه ماشوم چې د مور په خېټه دننه پروت الله وایي قسم دې دا به هم د ځان نه وغورځوي
وتر الناس سکارا الله وای تبو ایګر چې خلکو ته ګوري داسترګې به داس راوتی وي چې تبو ایګر د نشه کړي د شراب اسکري دي او دا غي د وجنه داسترګې تک سری دي او بکی نیولې دي ليوم تشخص فيه الابصار الله فرمای وای داس راز دا چې داسترګې وبکی بک راوتی وي پښتو مو بکی یا بکی او پاربای کې ته تشخص وای ليوم تشخص فيه الابصار الله وای د خلکو د سترګې په بک کې راوتی وي بک کې براوتی وي تاسو وای بک کې او بک کې ست وای بک کې او بک کې سترګې دی ته وای چې بنده باندې که غم وي که خالی وي د سترګې پړک پړک کوي کنه هم بنديږي هم کولاويږي که خپای هم خپل ډیوټي کوي د عزیز می که خوشاله هم کار کوي الله وای په دغه رز بد عزیز می زرا جوختی داسترګي باندې باندې دا باندې د کسي نیولې لکه دا مار چې څنګه بک سترګي نیولې قسم نه برا جوختی او دا به ولې نه را جوختی دې زیرمو کې به طاقت نه طاقت بوی محترمه هیبت بدمرئی چستر کی ببو کی روتی ہو جختی کی بنا اللہ فرمائی زان گورے خبر کہلی یوم تشخص فیہ الابصار وتر الناس سکارا اللہ وی تچے خلق تا گورے تبوائی گنے دینا شکڑی دا شراب اسکری دی وما ہم بسکارا اللہ وی نشئی ندکڑی شراب ندسکری ولیکن عذاب اللہ شدید عذاب دا اللہ دمر سخت سخت پا دغا رز دمر اندازہ کی دا خفاتن غراتن غرلا دا چاہتا پرتا دا سخت رور دا چاہتا پرتا دا با چاہتا پیخی گی دا ما تا پرتا دا دا تا تا پرتا دا دا غیرت منو تا پرتا دا بے غیرتو تم پرتا دا دوست او دشمن تا پرتا دا پیغمبرانو تا پرتا دا امتیانو تم پرتا دا زنانو تم پرتا دا نارینو تم پرتا دا قسم دے پا بدن بدے تار نوی پر بن خرخن بے خفاتن غراتن غرلا اللہ وہ اخپیاب لقپی سر طور سر ناسونت لکا دا مور دا چی پیدا دا سے بے دا سودت اگر ٹوٹا با دا سرم خطی تابا دا سرم انخطی چسن دا مور دا پیدا گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جدا خبر واوریدا نو ڈیرے بدور باند را گیا خود حیا ٹکڑا وا اللہ پاک پا قرآن کی صفت کردے چھ ڈیرہ حیا داروا وتوید اللہ پیغمبرہ ٹول خلق ببر بنوی او ٹول خلق ببر بنوی اے اللہ جدا ٹول خلق بر بنوی نو دائی بیو بلتا گوری نا وائشی ودا ابو بکر لوری تا تسپت دا چی سوران دادا کی سخت دا تا سر دا غم دے چی خلق بیو بلتا گوری دوران دادا کی سخت دا چی دا چا توان نکی گی چا خواہ کی بل چاہتا ہو گوری چی دے بربندے ہو کپڑتے تا طاقت نے چا کی گی نو محترم بولی منصر اپی کر نشتا ایمان خوراکشتے کنا رزد قیامت خو منو کنا دارا دے خوبا منگ دا وقت خوبا منگ را روان دے کنا نولی را سر غم نشتے ولی فکر نکو ولی غیرت اغستے ولی زد اغستے ولی خسد اغستے ولی ظلم کے ولی پردے حق وے ولی پردے مزدوری سارے ولی دا سر دا مزواخ نشتے ولی قرآن نرا احلی چلے گی وگولی دا خدای کتاب دے اللہ پہ خوشحالی گی مگدک کسی پہ بے اثری پروت تے تا پا ٹول کال کے روانا ہستا تسنگ مسلمانی تسنگ مسلمانی تا سر دا خبرون لکتو وقشتے دا ڈرامی وقشتے دا فلم وقشتے دا کرکٹ وقت دا سرشتے دا قرآن دا پار یولس میں دنشتا تسنگ مسلمانی تا سر سنگ دا قیامت خم دے لک سوچ خو کئی کنا یارا دا خو گوره دا منبر خبرانه دا چه تا تا بیا دا منبر دا دکو پا دی خود تم پوئیگی ولی را سر غم نشتے اللہ ذوالجلال زمان دا حقیقت سترگی کلاو کی خدا پاک در سر دا آخرت غم پیدا کی
او الله ذوالجلال دې راته د خپلې رضا کارونه را نصیب کړي او الله ذوالجلال دې را سره د آخرت غم پیدا کړي